والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. پرون من دا خبره کړې وه چې په دنیا کې د کوم شي خپل وجود دی هغه په دوه قسمه باندې دي. نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممکن الوجود. واجب الوجود هغه ته وایي چې د هغه وجود ضروری وي، خود به خود وي، په خپل وجود کې غیر ته محتاج نه وي. ممکن الوجود چې وجود ضروری نه وي، خود به خود نه وي، په خپل وجود کې غیر ته محتاج وي. دویمه خبره موږ د الف لام اقسام بیان کړیو، نو اخو تاسو په ذهن کې به ان شاء الله چی. دریمه خبره موږ کړوا چې قضیه فطریه څه ته ویل کیږي. قضیه فطریه موږ ویلو چې هغه قضیه ته وایي، هغه قضیه فطریه هغه قضیه ته ویل کیږي چې پاغې کې د دعوی سره دلیل هم موجود وي. دا خبرې تاسو ذهن کې کېناستلې. بیا ما تاسو ته دا وی چې والله علم چې په دې لفظ الله کې د علماو دو جماعتونه دي، دو ګروپونه دي. یو ګروپ والا وایي چې دا عالم دی، دا نوم دی د ذات، دا ذات لپاره چې دا وجود ضروری دی او تمام صفات کمالیه په هغه کې جمع دي. نو په عالم کې شرکت نوي، په عالم کې شرکت نوي. او دویم جماعت د علماء وایي چې دا الله چې دی دا مشتق دی د الهنا، دا په اصل کې الهونو، دا سو په اصل کې او الہ معبود ته وایي. او څنګه چې معبود برحق وي دغه شانتي معبود باطل ته هم معبود وایي. هغوی دا وایي چې دا الهونو بیا په ال داخل شو، الالهون شو، نو بیا شو هغه حمزه خلاف قیاس او خلاف قانون حذف شو، نو الله ته جوړ شو. اوس دوی وایي چې دا الله الہونو او الہ معبود ته ویل کېږي، او معبود چې دی دا کولی دی صدقې په کثیرینو باندې کېږي. څنګه چې معبود باطل ته معبود وای، دغه شانتي معبود برحق، څنګه چې معبود برحق ته معبود وای دغه شانتي باطل ته هم. نو دا دویم جماعت د علماء وای چې دا الہ الله، دا الہونو بیا ته الله جوړ شوی دی او الہ معبود ته وای، خو مراد دی معبود حقیقی دی. نو د دوانو علماو د خبرو مطلب یو شانتی دی، لیکن شارح ترجیح ورکړلا مذهب اول لا، ځکه چې په هغه کې د شرکت هغه امکان هم نشته او په دې دویم کې د شرکت امکان خو شته. بیا ما تاسو ته چې علی الاصح ویل، نو ما تاسو ته بیا وی چې قیمتي خبره ده چې په اصح او په صحیح کې قوت پچا کې سیوا ده. نو په صحیح کې قوت سیوا ده. کله چې دا ویل شي چې دا صحیح خبره ده، نو دې مطلب څه شو چې دا بل صحیح نه ده. او کله چې دا ویل شي چې دا اصح خبره ده، دې مطلب نه دی چې دا ډیره صحیح ده، دا بل هم صحیح ده، خدا دا غیر ډیره صحیح. نو قوت پاغه کې سیوای چې هغه بل بالکل وباسي کی، مطلب قوت پاغه کې سیوا ده چې کله دې ته ویل شي دا صحیح ده او دا بل غیر صحیح ده، نو د صحیح په مقابل کې سره راځي غیر صحیح. په دې وجه په صحیح کې قوت سیوا ده د اصح نه. بیا ما تاسو ته وی چې بعضی صفات داسې دي چې هغه په هر زمانه کې او په هر ځای کې پسندیده وي، خلک خوښي، او بعضی چې نه خوښي. لکه مثال په تور علم چې دی دا صفت کمال دی، دا پسندیده صفت دی، هر سړی علم خوښي. دغه شانتي ډاکټري دا یو صفت دی، هر سړی دا خوښي. دغه شانتي خبرې کول دا یو صفت دی، دا پسندیده صفت دی. د دې په مقابله کې راشي د علم په مقابله کې جهل دی. جهل څه خوښي؟ د خبرو کولو د نطق په مدار کې چې کوم نه نو
ګونګاتوب دی هغه ته خوښي نو دغه شانتي د ډاکټرۍ په مقابله کې غیر ډاکټرۍ او امپړتوب دی هغه ته خوښي نه خوښي نو بعضی اشیاء چې دي بعضی صفات چې دي دا په هر زمانه کې او په هر ځای کې خلق خوښي دغه پسندیده صفات او صفات کمالیه نو وی دغه تمام صفات کمالیه په دغه واجب الوجود ذات کې بندي یعنی دغه تمام صفات کمالیه نه دي دا منحصر دي او بندي په دغه واجب الوجود ذات نو بیا موږ وی چې ماتین چې دا کومه خبره کړله الحمدلله د دې معنی څه ده تمام تعریفونه خاص الله لره دي تمام تعریفونه خاص الله لره دي ما تاسو چې د تمام معنی موږ د کوم ځای نه کوو چې دلته چې دا کمال افلام دی د یا جنسي دی یا استغراقي دی که استغراقي شو باغ خبره د ضرورت نشته نو موږ چې تمام معنی کوو چې افلام استغراقي دی نو تمام معنی ذکر په جنسي کې ما تاسو ویلو چې څنګه دي د جنس بهر په خارج کې خپل وجود نشته بلکې د چې بهر موجودي کې د افراد په ضمن کې وي لکه حیوان ناطق د دې بهر پر وجود نشته چې تاسو په نظر راشي دې وتا دغه د انسان په ضمن کې راځي د زید عمر بکر په ضمن کې وتا تاسو راځي حیوان ناطق موجودي نو په خارج کې د جنس خپل وجود نشته د افراد په ضمن کې وي د افراد په ضمن کې وي نو کله چې موږ دا وایو چې جنس حمد خاص الله لره دی نو د دې مطلب څه شو لکه د دې حمد مثلا سل فرضونه شو یو فرد دا ده د حمد یو دا ده یو دا ده یو دا ده یو دا ده او موږ چې جنس حمد څه شي دی خاص الله لره دی نو اوس ګورئ جنس حمد په دې یو فرد کې راغلو کنو په دې بل فرد کې راغلو کنو په دې بل کې راغلو کنو په دې بل کې راغلو کنو په دې بل کې راغلو او په دې 100 په 100 کې راغلو کنو نو چې په 100 کې په دې 100 ټولو واړو کې چې جنس حمد راغلو نو تمام نشو مثلا په دنیا کې 100 حمدونه خو نه دي کنه ډیر دي خو فرض کته سل دي ته فرض ته څو دي سل دي مثلا چې تاسو به پوه شئ نو په لکاو په کومه انتهایی نشته دی خو وګورئ مثلا تاسو فرض کړئ چې حمدونه څو دي سل دي او بهر په خارج کې د جنس وجود نشته بلکې د افرادو په ضمن کې وي بلکې د افرادو په ضمن کې وي نو چې د افرادو په ضمن کې وي نو د دې یو فرد په ضمن کې بیا مونږ شو کنه د دې بل په ضمن کې بیا مونږ شو کنه نو په دې 100 په دې ضمن کې بیا مونږ شو کنه نو چې جنس واخلې نو هم تمام رااله او چې استغراق له هم تمام نو موږ چې دا تمام معنی کوو د الف لام د وجنه او د لام د اختصاص لپاره دی نو دې معنی څه شو چې حمد منحصر دی بس الله تبارک وتعالى الله لله الحمد لله زيما الكتاب للسيف دا کتاب خاص د صفانی دی په بل څه یا المال لزید الف لام کنه د لام نه د اختصاص لپاره دی لام لله تاسو ویلو چې د لا حروف جره په دې کې د هر یو د لپاره متعدد معنی دي نو د لام یو معنی اختصاص هم ده لام د اختصاص لپاره راځي نو دلته ګورئ د اختصاص څه مطلب شو چې دا حمد بند په دغه ذات کې چې هغه چې تمام صفات کمالیه جمع دي نو گویا دا د سیده چې د ماتین یو دعوه وکړه ماتین چې حمد بس چې کیږي خود ذات د واجب وجود ذات پکېږي یعنی حمد بس صرف د الله تبارک وتعالى چې کم تعریف هم کیږي د چا چې هم کیږي په کومه زمانه کې چې هم کیږي په کوم ځای کې چې هم کیږي بس دا د الله تبارک وتعالى حمد ماتین دا دعوه وکړه ماتین په دې دعوه باندې دلیل پکار دی نو وای چې دا دلیل په دې کې د نپروت دی کنه څنګه دا حمد تعریف کول دا صفت دی کنه او پسندیده صفت دی کنه او تمام صفات کمالیه په چا کیو په ذات یعنی بدغه لفظ الله کی جو نه بدغه الله کی سری جمع دي تمام صفات کمالیه دا بدغه واجب الوجود ذات کی جمع دي کنه دي او دا حمد صفت کمال دی کنه دی
نو چې حمد صفت کمال له او تمام صفات کمالیه په هغه ذات کې جمع دي چې هغه واجب الوجود ذات دی نو حمد به هم صفت د چا وي د هغه ذات وي چې هغه سوی واجب الوجود وایي نو دې ته به صغرا کبرا ولګوي دې ته به تاسو به چې حمد صفت کمال له حمد او هر صفت کمال دا منحصر دی په حق د هغه چا کې چې هغه کې تمام صفات کمالیه جمع وي چې په هغه کې نو لنډه دا شوه چې حمد دا منحصر دی په حق د هغه چا کې چې تمام صفات کمالیه په هغه چا کې جمع وي نتیجه دا شوه نو تاسو به دې کتاب کې صرف نتیجه ذکر کړې ده او صغرا کبرا ورته تاسو ولګوئ تاسو به وایي چې الحمد صفة من صفات الكمال الحمد ویا حمد چې دا صفت ده د صفات کمالیه ونا حمد او صفت کمال چې څونه دي دا منحصر دي په حق د هغه چا کې چې تمام صفات کمالیه باغ کې سوي جمع وي نو نتیجه څه شو چې دا حمد مطلقاً په حق د هغه چا کې باندې چې هغه کې تمام صفات کمالیه جمع وي نو دې خو دې عبارت ته وګورئ الحمد صفة من صفات الكمال هذا دا صغرا شو کہ حمد صفت کمال لے حمد صفت کمال لے کنا دے وكل صفت في حق من هو مستجمع لجميع صفات دا خبر زید کی کینا دا کبرا شو حد اوسط پکې څه دی صفة من صفات الكمال له نو دا کې لري کوي حد اوسط لري کوي نو چې حد اوسط تاسو لري کړو تاسو تر څه پاتې شو الحمد منحصر في حق من هو مستجمع نو تاسو په دې کتاب کې دا لیکل لکه نه وګورئ الحمد منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال اینه کنه اینه دغه نتیجه نو نتیجه دا الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال نگویا چې دا دعوه مع الدلیل لا نگویا دې ورته کوی وس دې فراشه وته وی الله عالم دې د صحیح تر قول مطابق د هغه ذات لپاره چې د هغه وجود ضروری دی خود به خود دی په خپل وجود کې غیر ته محتاج نه دی ان د واجب الوجود دغه مطلب او جمع دي تمام صفات کمالیه پاغه کې تمام صفات کمالیه پاغه کې جمع دي المستجمع لجميع صفات الكمال او تمام صفات کمالیه پاغه کې جمع دي ولدلالته على هذا الاستجماع او د وجه د دلالت د دی الله په دغه استجماع او په دغه جمع کولو باندې صار الكلام نو ګرځیدل دغه کلام چې الحمدلله ده په کم قوت کې په دې کې چې دا ویل شي الحمد مطلقا منحصر چې حمد مطلقا بنده په حق د هغه چا کې چې هغه کې تمام صفات کمالیه جمع وي من حيث هو كذلك ځکه چې غزاد داسې دی ځکه چې من حيث هو كذلك ترجمه نہ کوئی کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیونکہ وہ ذات یا اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان نشودا پشانت دا هغه دعوی چې د هغه سره دلیل هم وي
بینه او برهان یو شی نو دا عطف تفسیری دی نو دا داسې شو فکانه کدعوه شی نو شو دا پشانت دا دعوی چې سره د دلیل نوی ولا يخفى لطفه او د دې هغه حسن او لطافت مخفي نه دی پټ نه دی نو امیر صاحب دلته دې دا خبره کوي چې دا شو پشانت د دعوی دا څه نه چې دا شو دعوه مع الدلیل بلکې دی دا شو پشانت د دعوی مع الدلیل نو لکه تا خو دا وی چې دا خو قضیه فطریه ده او قضیه فطریه کې ته لګي چې دعوه مع الدلیل وي او دلته واستوي چې فکانه کدعوه شی ببینه و برهان نو دې کاف حرف تشبیه ته ضرورت ده خدای ته به ویلو کړو چې دا شو فکانه دعوه شی ببینه و برهان سوال باندې پوه ګورا دعوه مع الدلیل تاوی چې دا دعوه مع الدلیل دعوه شی ببینه و برهان پشانت دي نو تا داسې ولې چې دعوه په شان دی دا کاف حرف تشبیه دی راوړي چې تا د تشبیه ورکړه دې سره چې هغه دعوی سره چې داغه سره دلیل هم وي نو په دې کې خدا دلیل نشته نو دی وی یو دا چې د دعوی سره صراحتا دلیل وي او یو دا چې د دعوی نه دغه دلیل فهم ترازی دلته د دې دعوی نه دغه دلیل فهم ترازی خو صراحتا خو سره نشته کنه یو وی دعوا او د هغې سره صراحتاً هغه دلیل او یو وی چې د هغې نه فهم ترازی دلته د دې نه دغه دلیل فهم ترازی نو ځکه یو ته ماتین د شارح دا وی چې دا شوه په شانته د دعوې سره د دلیل نه نو ولا يخفى لطفه دا پنځم غرض دی پنځم غرض دا چې حسن او لطافت ته دې قضیې کوم چې په الحمدلله کې ذکر دی الکه خبره چې بغیر د دعوې نه ذکر شي هغې کې حسن ډېر وي که سره د دلیل نه چې ذکر شي نو دا خو په هېڅ چا باندې پټ نه دی حسن او لطافت د دې په هیڅ چا پټ لري هرکه لطیفه څنګه ده وي دقیقه ده کنه دقت ته پکې څنګه لکه په دې ځان په پوهه کولو کې په ډیر ټیم لګي کنه لګي نو او دا خبره ده چې قاعده دا یې ده چې الکنایه ابلغ من الصراحه الکنایه کنایه چې وي دا زیاته بلیغ وي د صراحت نه نو ګورئ مثال په تور اگر سیبو زدا وېما چې شاه خالد کثیر رماد کثیر رماد مثلا دا زویم شاه خالد ډیرو ایرو والا ده الکه دیول ډیرو ایرو والا دی ورونه ډیر بلیږي ورونه ولې ډیر بلیږي کاټوي ډیر دیګونه ډیر پخېږي الکه دیګونه ولې ډیر پخېږي میلمانه ډیر راځي میلمانه ولې ډیر راځي ډیر سخی دی نو چې کله ته په هغه لکه ګورئ کله چې یو سړی د څو مرتبونه تیر شي او هغه نتیجې ته راورسي هغه خبر به د ذهن نه وځي نو ګورئ دغه شانتي الحمدلله کې دغه چې دی په دې کې وګورئ په دې کې سړی دا تر شو چې دا ولې رسېدی نو دا الله دی او تمام صفات کمالیه په دغه کې جمع دي او په کوم ذات کې چې صفات کمالیه جمع وي نو هغه څه وي لایق د حمد او د حمد هم صفت کمال دی که نه دی په دې وجه نه وایي چې الکنایة ابلغ من الصراحه او بلدر چې دغه حسن او لطافت په هیڅ چا پټ نه دی کومه دعوه چې سره د دلیل نه وي هغې کې حسن ډېر وي او کومه چې بغیر د دلیل نه وي هغې کې حسن ډېر وي نو یو قوله په ډېر مشکلاتو سره سرته ورسېدلو اوس په دې قوله هغه خلاصه واورئ چې دا تاسو ذهن کې کېږي په دې قوله کې د شارح پنځه غرض اولنی غرض یو اعتراض چې په ماتن باندې واردو شارح د هغې نه دوه جوابات ذکر کړل هغه تاسو د مخې ته راغلو دویم په جواب ثاني باندې اعتراض شو شارح د هغې نه درې جوابات ذکر کړل او د هغې نه مخکې ما تاسو ته به طور تمهید هغه یوه خبره کړو د جواب نه مخکې به طور تمهید هغه یوه خبره کړو بیا تحقیق په حمد کې وشو د حمد مدح او شکر تعریفات شول او بیا د مورد او د متعلق هغه بحث شو چې حمد د مورد په اعتبار سره خاص
او د متعلق په اعتبار سره عام او شکر د مورد په اعتبار سره عام او د متعلق په اعتبار سره خاص. دا بیان شو. بیا تاسو تحقیق په الله کې وشو او بیا تاسو ته بیان د حسن او لطافت د دې قضیه چې کوم په الحمدلله کې مذکور دا بیان شو. نو دا یو قوله سره تورسېدلو دا غراض اولنې غرض د فین قلت پورې، دویم غرض شو هغه د والحمد پورې، او دریم غرض شو د والله پورې، او څلورم غرض شو د والله نه سره هغه سره پورې، او پنځم غرض ولا يخفى لطفه پورې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. یو قوله سره تورسېدلو.